رونو دا دو سیزونه مونږ تاسو بار بار اورو، دنیا و آخرت. دا دنیا دا و دا آخرت دی، دا دنیا دا و آخرت دی. دنیا ستوي او آخرت ستوي. او دنیا کې زمونږ د ژوند مقصد څه دی او آخرت ستوي، او آخر کې به مونږ څه کوو. د انسان تعلق د دې دواړو دارینو سره دی. دارین دار عربی کې کور ته وایي، او دا دارین زمون عربی کې دې ته تسنیه وایي، دوه کورونه. یو کور د دنیا دی زمون، او بل کور د آخرت دی. دې دواړو سره زمون تعلق دی. دنیا سره هم دو تعلق دی. د دنیا د کور سره یو پکې زمون د ژوند تعلق دی، زمون زندگی په دې کور کې تیریږي، زمون بچی په دې کور کې پیدا کېږي، او زمون خوراک او اسکاک تعلق د دې کور سره لري. او دویم زمون د عبادت تعلق د دې کور سره دی. دا مونږ چې سوینو په سترګو او څه اورو او څه مونږ محسوسوو، دې ته دنیا وایي. زمون دا ژوند د دنیا ژوند دی. زمون دا بچی د دنیا سره تعلق لري. زمون دا رزق او دولت د دنیا سره تعلق لري. زمون دا کسب د دنیا سره تعلق لري. زمون د عبادت او عقیده دا ټول د دنیا سره تعلق لري. چې څه الله دا کائنات د کم وخت نه پیدا کړل او تر کم وخت پورې د دې بقای یو وخت براشي کې د دې فنا براشي. او د فنا دو صورت دی، یو انفرادی او اجتماعی. انفرادی فنا دی ته چې سړی مړ شو، دنیا ژوند دی ختم شو، د دنیا ختم شو. یا یو حیوان دی ذبح شو، حلال شو یا مړ شو، د دنیا ختم شو. او اجتماعی د دنیا ژوند دا تر قیامت پورې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو فرشتہ الله پیدا کړی دا، او هغه ته اسرافیل نوم ښودلی دی، او هغه ته یو شپېلی ورکړې ده. هغه شپېلی هغې عددې نښه ده، لکه یو سکول کې د کلاسونو د بدلېدو نښه دی چې یو ګنټې ووایي. دا ردی دې ګنټې سره کلاس نه بدلېږي. کلاس هغه پروفیسر صاحب یا د سکول استاد او سټوډنټان په خپله بدلوي. دغه یو نشان دی، هغه نشان د دې خبرې نښه ده چې بس دا ټیم ختم شو او دا پیریډ سر ته ورسېدو، اوس به بل شروع کېږي. دغه رنګې دا شپېلی یو نښه ده د دې خبرې. الله هغه شپېلی هغه ته حکم به وکړي ووهه. دا د دې نښه شو چې د دنیا زندګي، د دنیا مال، د دنیا عبادت، د دنیا عقیده، د دنیا نظام، نور سپومې اسمانونو ځمکې دا ټول ختم، دا فنا شوه. نو دوه فناګانې شو، انفرادي او اجتماعي. دا مونږ چې خلق نه دی انفرادي فنا ده، او چې قیامت راشي د اجتماعي فنا ده. دې پسې چې کم ټیم شروع شو بیا هغې ته آخرت وایي. نو د آخرت هم دوه شو. یو د هر انسان خپل د آخرت ژوند، چې کم سړی مړ شو د دنیا ژوند ختم شو او د آخرت زندگی شروع شو. او یو اجتماعی د آخرت سوچ او زندگی شروع کېدل، هغه چې سن شپېلی والی شي او دا دنیا فنا شي، نو د آخرت اجتماعی زندگی او د آخرت اجتماعی عمر او ژوند شروع. اوس دنیا به موږ څه ته وایو؟ هلکه دا مال دا دنیا ده. زمونږ د مشاهدې کې دا مونږ څه وینو او څه محسوسو، دې سره چې د کوم څیز تعلق دی بس دا دنیا شوه. څه چې اورې ستا د حواسو، د یو روغ انسان د حواسو چې د کوم څیز سره تعلق دی هغه دنیا شوه. عمر هم پکې راغی، مال هم پکې راغی، بچي هم پکې راغلل، عبادت هم پکې راغی. او بیا د انسان د فنا نه پس یا د ټول جهان د فنا نه پس چې کومه زندگی شروع شوه، هغې ته آخرت وایي. دوه مرحلې د آخرت کې نو، یو بیا د قبر مرحله ده، او بیا د قبر نه پاسېدل د هغې مرحله ده. دا دوه مرحلې شوې د آخرت د ژوند. او د ټولو اخیري بیا یو لویه مرحله را روانه ده، هغه بیا یو د جنت مرتبه ده، د جنت مرحله، او یو د دوزخ مرحله ده. الله دې د دوزخ نو ساتي او خدای دې را د جنت راکړي. اوس ورونو دې دواړو زندګو سره به زمونږ تعلق څنګه وي؟
نو ظاهره خبره ده چې د دنیا دا کم جون زمونږ مخکې تېرېږي دا مونږ ته عارضي ښکاري، مونږ یې وینم چې عارضي دی، او د خدای او رسول مونږ چې دا عارضي دی، دا ختمېدو والا ده، مونږ په خپله محسوسوو. او کم چې د آخرت زندگی جون را روان دی هغه مستقله زندگی ده، مونږ انره محسوس کړی اوسه پورې، لیکن الله رسول وی چې هغه مستقله زندگی ده. نو دا فانی زندگی ده، غیر مستقل عارضی چې څه ته وایي، او هغه باقی زندگی ده، مستقله زندگی ده، نه ختمېدو والا. د قبر نه پس مرحله ده حساب کتاب شروع شوه، هغه د قبر محدود دی، بیا د حساب کتاب ورځ محدوده یو ټیم ولشتا، او د هغې نه پس که جنت ته څوک لاړ بس نه ختمېدو والا زندگی، او که دوزخ ته یو سړی لاړ نو بیا نه ختمېدو والا زندگی. دا عارضي فانی، هغه مستقل او نه ختمېدو والا. دواړو سره تعلق دی. اوس هوښیار انسان چې وي ابه کم ژوند ځان له خشته ساتل غواړي، هغه عارضي به عارضي خشته کوي، او مستقله زندگی به مستقل خشته کوي. بس دا زموږ هوښیارتوب دی. د خدای او د رسول په نظر کې د دنیا ژوند دا عارضي زندگی ده، دا مستقل نه دی. او د آخرت زندگی دا د انسان دپاره مستقله زندگی ده. الله او رسول کوشش دا کوي، الله چې کوم هدایات مونږ له راکوي او مونږ له کوم شریعت وضع کړی دی، د الله او د رسول وینا او د الله او د رسول د وینا مقصد څه دی نو ادا چې د دنیا دا ژوند ګټه ګناه نه ده، بیع کوه، تجارت کوه، خپل ملازمت کوه، او د دنیا خپل نظام نیم چلوه بالکل، خو دې ته به په دویم نمبر کې ګورئ. اول نمبر نظر به د آخرت دی. د الله نظر لومبی د انسان دپاره آخرت ته دی، او دویم نمبر دا دنیا ته دی. د پیغمبر علیه السلام سوچ د انسان دپاره د دنیا د زندگی دا دویم نمبر والا دی. ایک نمبر والا زندگی او سوچ دا د آخرت والا دی. او زمونږ د بعض خلکو سوچ څه دی، مونږ دنیا ته په اول نظر کې ګورو چې کوم مسلمان دی، او آخرت ته بیا مونږ په دویم نظر کې ګورو. دی وجه نه که مونږ د دنیا نه زوی مړ شي، یا د یو ورور د یو انسان مړ شي، نو هغه چغې او سورې او د خدای نه فریادونه خدای سره په جګړه وي. ولې اگر ته دا دنیا اول نمبر ښکاري، آخرت ورته دو نمبر ښکاري. او د الله محبوب بنده به محبوب بنده، ډېره زیاته مینه به یې ورسره. مونږ نه بعضې خلک تپوس کوي، یاره دا انسان خو د خدای ډېر خوښ دی، او دله خو یې ډېر کړهونه ورکړل، نیک سړی دی، وره بچي یې مړه شو، د دنیا بیماری پې راځي، دا ولې راځي؟ ما وی ستا سوچ د دنیا متعلق اول نمبر دی او د آخرت دویم نمبر دی. او د الله سوچ، د الله علم او د الله هدایت د دنیا دپاره دویم نمبر کې دی، آخرت اول نمبر کې دی. نو خدای دا نیک سړي ته د دنیا دا ژوند وله په دویم نمبر کې ساتي، بس چې دې پکې ژوند تېری بس دا وله ډېره ده. او د آخرت زندگی دا په اول نمبر کې ساتل غواړم، نو د دنیا تکلیف به م راولم، مصایب به م راولم، خو چې د آخرت هغه اول نمبر ژوند وله مزیدار کړم. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی په ټولو کې زیات تکالیف او مصیبتونه چې راځي دا په پیغمبرانو نه. د دنیا زندگی رضی دا ولا رضی ساتي، او د آخرت زندگی مزیدار چې په ولا خشته کی. ثم الامثل فالامثل، او بیا چې کم پیغمبر ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، د دنیا تکالیف به راځي او مصائب بم راځي، هجرت بم پې راځي. د ابراهیم علیه السلام ژوند ته وګورئ، د حضرت ایوب علیہ السلام زندگی ته وګورئ، د حضرت یونس علیہ السلام زندگی ته وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی ته وګورئ. هجرت یې وکړ، خپل وطن خپل بچی څخه پاتې شو. دنیا والا عارضي ساتي، بس چې صرف زندگی او ژوند یې پکې تېرېږي، او مقصد آخرت دی. د دې تکالیفو چې کوم اجر الله بیا په آخرت کې ورکوي، رونو د هغې څه انتها بیا نشته. نو دنیا به موږ ګټو هم، د دنیا تجارت منع نه دی، دنیا به ګټو هم حاصلو به هم، لیکن مقصد اولی به نه ګرځو.
مقصد اولی ایک نمبر مقصد دا با زمونگا خیرت دی دنیا با زمون عارضی زندگی بی نور منع ندر آگا پس صحابوں کے دیر صحابہ کرام کہ دیر غٹ غٹ تجارتوں نے کری دا ذکر در طوی کہ دا بعض خلق و ذہن کے دار آدھی چگنی دا تجارت جوڑ گناہ دا او دا نوکری کے سو کئی دا جوڑ گناہ دا او دا بچی باندې چې دا اعلی تعلیم حاصلوم چې دې خې پیسې وګټي دا جوړ ګناه ده خبر داسې نه ده دا غلط سوچ دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پس صحابوں کی اور صحابی تیر شوے مدینہ شریفے تے ہجرت مدینہ منورہ کے ودے تاجر و زبردست تجارت کارے کو ارسط پا مکہ کے پاتش بچی پاتشو پا مکہ کی ارس پاتشو مال پاتشو زمک پاتشو منڈے پاتشو نبی علیہ السلام والا یو صحابی سر رولی جوڑا مدینہ منورہ کی یو مہاجر او دا مدینی باشندگانو تا بے انصار بے داغی بے رولی پنمنس کی جوڑا کلا نولون بے زمانہ وا رولی بے دا سوا کہ انصار ہوئے زمان مال بدوی سر نیماو مال کے بزمان دوی شریکی نو یو صحابی دی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ دا دو داغا تعلق جوڑ کا دوستانے جوڑا اگر صحابی و توی سعد ابن ربی پانسوارو کے خودے روی سارو قربانی وا وی راشا تعال راشا ما سرکینا و قاسم کمالی و اہلی نسبین وی مالم دل دین درکو نیم مال دل درکو او وی دوا میں خدی دی دوا بخاری شریف کے حدیث تے وی تپکی او خوخا کچی کم استا خوخی زبا غیر طلاق ورکم او چیدتی پورشنا بتاتا بنکاتا یو خزا با ما تپاتش یو با مستاش دون اکتا قربانی سو کرکولشی او تسوئی او تی بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق وستا اہل دن خود استا مبارک کی او استا مال دن خود استا مبارک کی ما تا بازار خواہ مالا تجارت چل رہا ہے نو بازاری و توخو نو تجارت شورو دا دم اخلاص و دا غم اخلاص و نو مازیگر گٹا روڑا نو پا سبا نو بلرود نو یوزل نبی علیہ السلام مبارک لپا محاورا نو پلی وجود دواد نخ لگے دلے لکو چی سوک وادو کی نو پاغس نخ مخی نو پاغ پلی وجود یو خاص خوشبوئی و چی اغا بخض استعمال ہولا نو نبی علیہ السلام پہ پیشو محیم ویدا سدی وی سیب وادم اکڑی وی چا سرا ویدا انسوارو یو خض سرا وی ولیمہ دے کلی دا وینا وی اولم ولو بشاتن وی یو ولیمہ کا کہ یو گٹ چیلے یا ارس چیخو یو ولیمہ کا گورا خدای والا خضا ورکا یو خضنا دویم دریم سلور خضشوی مال گٹے کم دیتا و رسیدلا مالداری کم دیتا و رسیدلا نو دون مالدارو چی پکور کے بید پخواخوا غٹی روپے بوی دراہم بے وطوی او دنانیر دا دیری بولا او یو چی کل وفات شو نو خضوی مال تقسیماو نو سلور خضی چی وی نو چی اولاد دا سلیوی دا سلورو پا شریکا اتم ایسکی اگا اتم چی بیا پا سلورو خضو تقسیم کے دا یوی ایک بٹا 32 سکی یا 432 نو دا یوی خضی پکے ایک بٹا 32 دو دیر شم ایسکی دا اور توی وی مال اخپل ایسا پورا ملا کوئی دا ما جتو تنیشتا مال نقد مال کے لگے غند پیسے رکھے نقد مال نہ پا بریانو کے غوارا نہ پا وینزو کی سا غوارا نہ پا منڈو کے غوارا نہ زمکو کے غوارا نہ پا جیداد و پا کورونو کے غوارا نقد مال کے سے لگے غند رکھے لیکن پورا منا کوئے لگے غند رکھے نو چه پدک نو نقد مال کے والا صرف لگے ورکڑے نو آغا زمانہ کی 80,000 دینار اشرپے 10 روزارو درہم 10 بینو زارو باو او اشرپے دینار با 10 روزارو نو 80,000 10 روزارو اشرپے اغیل تا معمولی لگے غندے ورکڑے نو زویم اکثر طالبان ہوتا ویم کدے 1/32 صحیح بالفرض نو تا 80,000 دینار لا پا 32 کی ضرب ورکا جسم راش رپے بدی جوڑی نمرا خدای مالدار لیکن سرد آگا مالدار خدای کا ندی پریتو دا کور کے دیرے نو آگا بسکاو آگا بوے دا بدر کی سمر دا نبی علیہ السلام صحابہ جم دیری راشد آگوی نمونا ماتو لکے
جی فلان کی خو پکې مړ دی د ښځې نوم یې راشو لیکا د فلان کی خو ښځه نشته د زامنو لیکا او د حدیبیې 1500 صحابه کرامو د هغې نومونه م راته ولیکئ او که څوک مړه دي د زامن یې ولیکئ او د ښځې ولیکئ نو په کاسو ډکې روپۍ به شمېر نه په کاسو ډکې روپۍ به یو کس ته کور ته لېږلې دې دیانت او د ایمانداري حضرت زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی او د پیغمبر علیہ السلام سانډوم دی د هغه د بیبي نوم اسماء او د حضور پاک د بیبي نوم عایشه دا دواړه خپل میاشت کې سره خویندې دي لوی مجاهد دی حضرت زبیر کله چې وفات شو نو قرضونه وپې نو زوی ته یې ویلو چې دا قرضونه څومره دي دا ټول خلاص کا که زما ټول مال هم پکې ختم شي زوی ته یې وجیبه وصیت کړی دی که زما ټول مال ختم شي نو زما د رشتہ دارانو نه به بیا وغواړې والا او که رشتہ دارانو سره مې مال خلاص شو نو زما مولا ته سوال وکړه وی مولا دې څوک دی الله دی وی هغه ته درخواست وکړه چې الله د زبیر قرض خلاص کړه او بخاری شریف کې حدیث دی هغه قرض بیسو خلکو به سره امانت کېښود د به وی را سره امانت میږدې که ضایع شوی نو ستاسو به ضایع شي دا راله قرض راکړئ نه به یې لګولې نو چې کله هغه دې مړ شو او هغه قرضونه ارسې ورته خلاص کړل چې څومره د خلکو قرضونه او بیا د هغې نه پسې مال وشمېره چې کم پاتې دی نو 2 لکه کم 6 کروڑه درهم یې پاتې شو 2 لکه کم 6 کروڑه دا په صحابو کې مالداران خلک دي حضرت بل بدته وخیم حضرت عثمان رضی الله عنه صحابو کې څومره مالدار دومره دولت او مال نبی علیہ السلام ته پته چې مال ورسره شته دا نه چې هغه ته نه دی خبر صحابو ته پته ده نبی علیہ السلام ته پته ده کله چې هجرت د مدینې وشو یو پیو هغه یهودي په قبضه کې چې د هغه به خوښه وه نو مسلمانانو له به اوبه ورکولې او چې به یې خوښه نه وه نو نه به یې ورکول باغ کې دننه پیو تاله به یې ورته والې حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی که دا دوی والم او زی مسلمانانو ته وقف کم سیسه پکې والم ماله به خدای سره کړي وی جنت وی ډېره ښه ده یهودي لله وی دا دوی را باندې خرڅ کړه هغه وی دا دوی داسې نه خرڅو نیم به خرڅو وی ښه نیم را خرڅ کړه نیم یې واغېست چې نیم یې واغېست وی یو ورځ به دې توبه وباسي یو ورځ به دې زه وباسم وی ډېره ښه ده فیصله په دې شوه نو حضرت عثمان اعلان وکړ وی دا مسلمانانو ته خدای و رسول ته وقف بې پیسو یهودي به په بیو به خرڅولې او د فری مفت یې کړ وی زما د نمبر پر ورځ به راځئ مفت یې اوبه وړئ نو خلکو به په دغه ورځ اوبه وړلې د یهودي په ورځ به څوک نه راتلل د چا کار سره چې په پیسو یېلې په یو ورځ به 2 مشکه یوسي که نه 3 مشکه به یوسي یهودي ته پته ولګېده چې زما شی خو شر شو دا مې څه غلطي وکړه ما خو یا به هم خرڅوي زه به هم خرڅوم به په خپل نمبر خرڅوي زه به په خپل نمبر خرڅوم یهودي ورته وی دا باقي نوم هم والا وی همدغه مې غرض دی باقي نوم یې ته واخېست هغه باغ او کوی یې ټول د الله په نوم وقف کړ دا یو شو د تبوک د غزا دپاره نبي علیه السلام مبارک ته نو هغې له د پیسو ضرورت نو د چندې اعلان وکړه نبي علیه السلام نو د نیم لښکر چې څومره سامان اوښان او د هغې نور زغرې تورې دا حضرت عثمان رضی الله عنه په خپله د هغې خریداري وکړه او هغه مسلمانانو ته وقف کړه دا نبي علیه السلام ته پته نه د اعتراض پې نه کوي چې دا مال د سره دومره د کم ځای دی نه لیکن قرآن یو ټکې ویلی دی رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله قرآن وی بیم کوا تجارتم کوا کاروبارم کوا خدا بیع و تجارت د دنیا کسب کې د خدای نه غافل نه دي بنیادی چیز دا ده ګوره ما وختینه سارانه خبره لومبنه خبره چې تاسو ته وکړه هغه څه ده چې دنیا ته 2 نمبر کې ګوره 1 نمبر کې مه ګوره آخرت ته 1 نمبر کې وګوره دنیا ته په 2 نظر کې وګوره عزت نشته دنیا ګټه خدای مه یې راوه دنیا کوه تجارت کوه رسول الله مه یې راوه دنیا کوه آخرت مه یې راوه دنیا کوه او عبادت مه یې راوه
دې مثال شو. نبی علیہ السلام ته خو پته ده، خو دا هم ورته پته ده کله تبوک ضرورت راشي د غذا 1/3 له دې پیسې ورکوي. جمعات ته مسجد نبوي مبارک نبی علیہ السلام چې څنګه راغی مدینه شریفه ته، د قباء نه مدینه شریفه ته راغی نو جمعات ته ځای غشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله رسول پیسې بدور څومره خيار دي. د جمعات چې څومره ځمکه ده ادا دو یتیمانانو ځمکه وه. نبی علیہ السلام دا هغوی ترونه راوغوښتل، وی دا ځمکه لږه مناسب ده او د حضور پاک پوخه مبارکه چې کوم ځای ملاسته وه د الله په حکم. چاوی زما بمیل میں، چاوی زما بمیل میں، چاوی زما بمیل میں. نبی علیہ السلام بھی دعوها دا اوخه میں پریده فإنها مأمورا. دیتا دا خدای را طرف نه حکم شوی دی چې دا کم دی سم لاسته به زه به د هغه سړي میل میں. اتفاق تا ګوره د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخې ته اوخه سم لاسته چې سم لاسته بیا پاسې بیا ګرځېده حضور پاک یې واګې سستې کړې او اوښې به دا ځمکه بویوله واپس غرځېله راله اول ته سم لاسته. نو چې سم لاسته خوره پرېوته نو زر هغه سامان راواخېست او خپل کور ته په منډه تښتاو چې بل څوک دا سامان دننه نه کړي. نو نبی علیہ السلام له خو جومات نږدې پکار نو هغه ځای شال غوندې ځای وی دا ځای مې خوښ د دوو یتیمانانو نو ترونه یې وله راوغوښتل وی دا ځای دی او دا وی دا صاحب د الله په رضا ستاسو جو پیسې نه وی نه دا ماشومان دي یتیمانان داسې به نه کوو پیسې به ورکوو. او ما ته د مدینې د ځمکې قیمت نه دی معلوم چې څه ریټ دی، قیمت ولګوئ تاسو پیسې ورکوو. وی ښه صاحب دا د 10 اشرفو ځمکه ده 10 دیناره 10 روزو را شپږی. حضرت ابوبکر صدیق زر جیب ته لاس کړی چې بل څوک مخکې نه شي. وی صاحب دا زما په پیسو واخله. هوښیار څونه دی هغه ته پته ده چې دا به یو مرکز ګرځي د دین. هغه څومره وه د هغې هغه 10x60 ګز وه، یو طرف یې 10 ګزه او بل طرف یې 80 ګزه. بیا ضرورت رستو راغی چې رستو راغی نو نبی علیہ السلام پکې نور توسیع وکړه. نو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې 100x100 شوه، 100 ګز طول او 100 ګز عرض. نو بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله. چې د هغه زمانه راغله د حضرت عثمان نو هغه جومات مکمل اوس پړده وی نه وی جوړو. او د اټلی نه سوال جواب یې وکړه، د اټلی نه یې ورله کاڼي راوړل او داسې کاڼي وله راوړل چې یو تیږه یو ستن او په هغې باندې کاریګران ودرول او په هغې یې نقش و نګار جوړ کړ چې په ستن لرګینې د کاڼي وي او بیا هغې کې تانکم ني چې یوه ستني او د بر معنی وله د ساګوان لرګی راوغوښته، عربی کې ورته ساج وایي. د دې دیار نم قیمتي لرګی دی. نن د مدینې منورې چې کومې دروازې جوړې شوي دي دا د ساج د ساګوان د لرګي نه جوړې شوي دي. نه انور خرابوي او نه اوبه خرابوي او نه رنګ خرابېږي. هغه لرګی وله د برمانه راوغوښته په بیړو کې او په اوښانو باندې دا سامان راورسېد او ټیلونه یې وله جوړول شروع کړل چې دا خشته شي. نو صحابه کرامو میټینګونه شروع کړل چې دا خو ته ناجایز کار کوې. د نبی علیہ السلام په زمانه کې جومات کچاو ته پخی وایي. د هغه په زمانه کې جومات کې نقش و نګار نو ته پکې نقش و نګار ولې کې. حضرت عثمان رضی الله عنه ټول صحابه راغونډ کړل. وی دوه خبرې مې ذهن کې واچوې. یو خو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچاو، نو که جومات کچاو نو څه بدي نه ښکارېدی. اوس خلکو کورونه پاخه کړل نو دا لږه نامناسبه ده چې د خلکو کورونه دې پاخي او جومات دې د خاورو کچی. دا بې ادبي ده د جومات. دویم دا وه چې د فارس او د روم او د مصر او د شام نه خلک راځي مدینې منورې ته. نو هغوی به وایي چې د دوی دا جومات څنګه کمزوری او کچه دي، دوی سره د خپلې عبادتخانې قدر نشته ځکه یې پخوم. او درېیمه واورئ وی په دې محراب منبر دلته ناست دی او د بیت المال واکمنان ټول دلته ماته ناست دي او ټول د لښکرو قومندانان مشران جرنیلان دلته ناست دي او ټول عمرا مې راغوښتي دي ګورنران دلته ناست دي. وی د بیت المال 1 روپۍ پرې نه لګوم، دا ټولې پیسې زما ذاتي د خپل جیب پیسې دي.
که د بیت المال 1 روپۍ ما لګولي نو ما ته دلته ووایه زما د وجې بغږ نه کوئ د پیغمبر جومات دی او د پیغمبر په جومات کې به صفا خبره کوئ چې د قیامت پر ستاسو غاړه بنده نه شي د بیت المال مشرانو نه یې تپوس وکړو جومات له مې 1 روپۍ غوښتې ده ویې نه گورنرانو نه تپوس وکړو تاسو نه ما چې ترې 1 روپۍ غوښتله چا نه والی ویې نه ویې د خپل جیب پیسې پې لګوم نو بهترین جومات حضرت عثمان رضی الله عنه جوړ صحابه ورسره ومنه ویې ډېره ښه ده دروازې پکې جوړې کړې او ټایلونه یې پکې ولګول او لرګي یې پکې ډېر زیات خشته ښکلی استعمال کړه دا ولې مالدارو که مال ورسره نو دا کار به چا دې نور کړی هوښیاران تر ننه پورې چې په مسجد نبوي کې څومره مونځونه کېږي پلکو خلک اوس داسې جومات جوړ شوی دی چې تاریخ لیکي چې په یو وخت کې 12 لاک کسان په هغې کې مونځ کولی شي 12 لاک کسان بلکې دا خو هغوی هغه خپل د مسلوي حساب لګولی دی هغې کې د 3 کسو په ځای کې 4 ودرېږي شي تنګ ودرېږي نو د 12 لاک هم زیات دی لیکن هغوی په خپل حساب جومات کې دننه د 12 لاک کسانو ګنجایش برابر کړی دی چې کوم د جومات دننه ځای دی یو کس چې مونځ کوي څومره ثوابي کېږي په یو روایت کې یو په 1000 او په بل کې یو په 50,000 ثواب کېږي دا ټول یو ځای کا د دې برابر ثواب به لومبې د حضرت ابوبکر صدیق کېږي ځکه چې لومبې ځمکه جومات ته هغه وقف کړی دویم نمبر ثواب به بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه کېږي ځکه چې جومات کې توسیع دوی کړې د بنیاد یې هغې دواړو یې ښودلی دی څومره لوی ثواب او څومره لوی اجر دی یو مونځ خو نه دی نن سبا خو هغه هر وخت ودان دی داسې ټیم پکې نشته چې یو سړی په جومات کې زوړ جومات کې یا په نوي جومات کې یو خالي ځای پیدا کړي د حج په سیزن کې وګوره په رمضان کې وګوره ډېر ودو کې یو پوټۍ لږ رش کمې کله چې نومبې شروع شو نو بیا څومره رش شروع شي دا ولې نو مال شته ورسره خو په خپل مال کې رب العالمین نه دی هېر کړی الله پکې یاد ساتلی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده یو صحابي راغی نوی مسلمان خو چې کوم صحابي به نوی مسلمان چې نو نبي علیه السلام به د هغه له خیال ډېر ساته ډېر قدر او احترام به یې وله کوه په مال یې حرص زیاتېږي او یو یې په عمر حرص زیاتېږي بهر کیفه خو صحابي لوی خلک دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی دله دالس وی صاحب حکم کې اکه مشوره راکې وی نه حکم خو نه کو ستا مال دې په زور خو چې ستاړه نی خو زه دله نشم ورکولی مشوره در کوم وی نه مې لکېږي نه ورکوم بیا ورته نبی علیہ السلام وفرمایل وی ښه داسې وکړه چې د دې 10 بوټو چې څومره پیسې کېږي ما ته یاد دی که چې د پیسې درکړم په بیه والا ورکړه وی صاحب حکم کې نو قربان اوس ورکوم او که مشوره راکې وی نه حکم خو نشم کولی پردی مال خو زه په زور نشم ورکولی مشوره در کوم وی ښه نو نه مېړه کېږي نه ورکوم بیا ورته څه وایي وی ښه داسې وکړه چې دا 10 بوټې دله ورکړه زه ضمانت در کوم خدای به جنت درکړي په دې 10 بوټو دله الله جنت درکړي وی صاحب حکم کې اگه مشوره راکې وی نه حکم خو نشم کولی ستا مال چې ستا له ني په زور خو نشم در کولی مشوره در کوم وی خدای پاک داسې بېسه جنت راکړي نه مېړه کېږي دې لا معامله دغسې پاتې شوه چې دوی خواره شو یو بل صحابي راغی نبي علیه السلام ته په قبا کې پاتې کېده حضور پاک ته نږدې شو وی صاحب دا د جنت خبره ده دپاره ده او که دا ما دپاره ده وی څه مطلب وی که دا 10 بوټي دنه زه په بیه والی باره طریقه چې او دې صحابي له یې ورکړم نو ماله به هم خدای جنت راکړي وی بلکل تاله به هم خدای جنت درکړي وی ښه صاحب اوس یې ګوره لاړ او دروازه ورته وواله دې سپین ږیرې صحابي ته دې بوډا اوله راووته وی ما پیژنې وی نه نه دې پیژنم وی زه د قبا د ما فلانکي نوم دی او یو هم پیژندې دا خو ډېر باغونه دي وی زما یو باغ دی د 100 بوټو د کجورو 100 بوټي دي پکې په قبا کې وی بلکل ما زما اورېدلی دی او دا هغه باغ ما لیدی دی ډېر ښایسته باغ دی وی ګوره پکې د انګورو بوټي هم شته او دننه پکې سبزی هم کرلی کېږي او ډېر اعلی دیوال هم تتاو دی وی ډېر قیمتي باغ دی ما لیدلی دی
وی ښه یو کار وکړو سودا در سره کوم وی دغه د 100 بوټو باغ تاله درکوم او دا 10 بوټي چې وختي په مسجد نبوي کې تاسو سره نبی علیہ السلام سودا کوله دقه پکې راکړه. دا سپینګری صحابي وته وی روغې وی او روغې وی د 10 په مقابله کې هغه قیمتي باغ راکې د 10 بوټو وی او مکه دل درکوم وی ګوره سوچ پیو کوي کړې مې وی شو سودا دا 10 بوټي با مال راکې هغه باغ بستاش وی ټیک بوډا بابا خوشاله شو صحابي چې ما ته د 10 بوټو په عوض کې د 100 بوټو قیمتي باغ چې هغه کې یوازې د کجورو بوټي نه دي انګور دي پکې انار دي پکې او قسم قسم خشته سيزونه دي پکې او خوشاله شو. دی لال قباتا دا صحابي او پخوا په دې باغونو کې دی پخپل او سیدل او خځه او بچي به مسره او سیدل دان لبه پکې کور جوړ کړو په باغ کې دان نو دا دروازې نه بار ودرې نو خځه ته आवाज کې خځه به سړی راته دنده شکنه بار نه سچغه وینه دا باغ می خرڅ کا او شابه فورا خپل سامان راواله د باغ نه روزه دا زمانه دی زنه دردن نکېږي دا ما خرڅ کړي یا سړی دا خو ډېر قیمتي باغ او دا دی ولې خرڅو دا دی ولې خرڅ کړه دا باغ او په څو دی خرڅ کړه وی خځې زر روزه باغ زما واستانه دی اوس دا باغ پر دی نو دا هغې خو به دومره سامانو لکه زمو دو درې بسترې او څه کوزي موزي داسې دونه به زر روزه باغ زما واستانه دی اوس نو ښځه دې بیا تپوس کوي یا سړیه پوی خو مې کوې ته روزه مال پردی دی باغ پردی دی بیا به خبرې کوو نو ښځې بستره هر سره پلوګه کړل بار راووتله یا سړیه دا خو زما ستا او د بچو باغ و کور و دا دې په څو خرڅ که په چا دې خرڅ که وی دا مې په جنت خرڅ که دا ما په جنت خرڅ که ماله به الله جنت کې باغ را کوي په هغې مې خرڅ که قسم دې ښځه ورته څه وایي ښځې وژړل وی ای سړیه که په دنیا کې د کم بهترین تجارت کړی دی نو هغه دې همدا کړی دی مبارک دې شه ستا دی مبارکی زندگی کې په دنیا کې چې بهترین تجارت ته سودا دې کړی دا ادي هم دقه کړی دا خپه پنیم په خوشاله یم راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول الوی هغه لس بوټي غسپینګری ته جدا کړل او حضور پاک ته الوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمان کله به حضور پاک په جوش کې راغی رسول الله مبارک بم کله په جوش کې راغی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خلی مبارک نه چې سبا وتل ابا وحي ودا الله د طرفنا و اے فلان کی صحابیہ واتای الله په دربار کې د قیامت پر ورځ کې کومه گواهی کوم اول نمبر بغوی تعالی کوم چې د لسو بوټو د پاره د سلو بوټو باغ الله د جنت په نعمت ورکړي دي زبر د قیامت پر استاد دې خبرې کوي صحابه زندگی دا دنیا بوا تجارت پہ شو زمکے بوے ہو جدا خدای ضرورت پر آگئے دا اللہ دا رسول ضرورت پر آگئے بیا با پکے سب نو دنیا مانا نشو دنیا کہتا خدای بنے رہے من سے جل کو من دنیا اغشت دا خیرت میر کردے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمرا مالدار زمونږ چې چا سره تعلق دی مونږ چا په مذهب یو څومره مالدار دومره مال او دولت دی دومره چې تاسو ته نشم د کپړې تاجرو د کپړې کار به کو سوداګري به کوله او خلکو له به مالونه ورکول ټول ځای په ځای منډو دکاندارانو لا نیمه ګټه ده او نیمه ده چې وفات شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو درهم شریر لوی قیمتی سے کرا 56 کروڑ روپے درهم دا خزانه کې پراته دي دا پیسو نه ده یو سړي له 100 روپے قرض ورکړي درهم روپے نه اول په مخ اورغه چې په مخ اورغه اثرې ته په یو کوڅه کې تاو شو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورمنډه کړې وی مرګري دا ډېر رانه وځي وی سیب ستاسو هغه پیسو نیټه پوره د ما سره نشته یو سور ورځې براته ګوري وی ښا زما د قرض د وجې به ته ما سره ملاقات نه کې زه د خدای په نوم مې درته وبخلې یو بل سړي له په زرګاو روپۍ ورکړې وی دا یو څه پلان کې دی چې تجارت کوه ډېره موده پس راغله دلکه ډېر لیټ شوې سړی خوشحاله وی صاحب ډېره لویه ګټه مې دله وکړه هغه علاقه کې کپړه ګرانېده
نو ما سنبال کړه. نو چې ښه ګرانه شوه نو خرڅه مې کړه. نو ستام زرګو روپۍ ګټه شوه، زمام زرګو روپۍ ګټه شوه. و انا لله و انا الیه راجعون. دا خو تا د مسلمان د ضرورت نه ناجیز پیدا واغېسته. وی څونه ګټه دې کېږي؟ وی صاحب زما دومره لکه روپۍ کېږي. وی ها جې کور ته لاړ، د کور هغه هغه خپلې روپۍ ورکړې. او وی دا زما ګټه او راس المال چې اصل سرمایه ده، دا ټوله یو سو د علاقې په فقیرانو تقسیم کړه. او هغه به هم دا چل کو چې د ټولې کوفې د غریبانانو، مسکینانو، یتیمانانو، کونډو لسټونه ورسره پراته وو. نو په ډک کاسو کاسو روپۍ به پې ویشلې او جامې به یې ټولو له ویشلې. مال سونه ډېر دی چې وفات شو خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته دي. تقوا سونه ده. بیبي یې وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي، تاسو ته پته ده چې هغه به سونه عبادت کو. په رمضان کې د تراوو نه پس به 2 رکعاته نفل کول، او په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف ختماو. دا د هغه کرامت دی. ګورئ هسې څوک دي چې ختمولی. او بیبي یې څه وایي؟ او 14 مدرسې چلولې، غټې مدرسې، 14 مدرسې. او 50 علماء کرام به ناستو، هغوی به د قرآن او سنت ته مسلې رسېدلې. د هغې 50 د علماو د کمیټې ټول اخراجات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې مکمل. لیکن د خدای نه یره پکې څومره وه. بیبي یې وایي وی هره شپه چې ده به کله تهجد وکړل، د شپې به ناست و تهجد به یې کول. نو وی زه به ما به ورته کتل. نو وی چې دا اخیري وخت به شو د سبا د ختو، نو وی ده به قبلې ته مخ کړی. نو وی دا سپینه ږیره یې وایي اوس مې هغه منظر په سترګو کې دی. بیبي یې وایي وی دا به یې داسې په دې لاس کې ونیول او رب العالمین ته به په چغو چغو په ژړا شو. الله ته به یې ژړل او څه به یې وی؟ یا الله ابو حنیفه سره ګورې اسم نشته خدایا، الله تش تور در روان دی پروردگار. خدای ستا پیغمبر وای چې کوم انسان سپینو ډکو سره مال راشي، ستا پیغمبر وای ستا نه نقل کوي چې کوم انسان سپینو ډکو سره مال راشي، د هغه د سپینو ډکو له ماله حیا راځي چې دله زه سزا ورکړم. نو خدای ابو حنیفه سره بې د دې سپینو ډکو نه ګورې اسم نشته. دغه سپین ډکې دا به یاره شپه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جلال الله. قارون سره مال او دولتو، حضرت عثمان سره مالو او قارون سره مال او دولتو، هغه غلط استعمال هغه مال او دولت. د حضرت موسی علیه السلام ته ښځه ولمسوله. موسی علیه السلام په منبر ناست او تقریر کوي او دنیا ورته بني اسرائیل ناست دي. ښځه یې لمسولې او پیسې ورکړې وې. ښځه پاڅېده. چې پاڅېده وی ای موسی وی لګې خلکو ته دا خبرې کې او ما سره دې ګناه کړې ده. الله اکبر. په پیغمبر کې د دې الزام لګو خو برباد دی. بیا د هغه نصیحت څوک قبلوي؟ بس خو چې دا خبره یې وکړله نو موسی علیه السلام په جوش کې راغی، غصه شو چې دا څه مسله ولګېدله. ویې دلته راشه ښځې ته وایي، بلکې داسې مو نه وې کنایي الفاظو کې دا خبر صراحتا یې نه دي ویلي. ښځه به پاڅېده او بیا به کېناسته، بیا به پاڅېده او بیا به کېناسته، بیا به پاڅېده او بیا به کېناسته. دې پوه شو ویې دلته راشه شرمه ویې کنایي. وی څنګه پاسې را پاسې؟ وی صاحب یو خبره مې لړله راغلې ده خو زما دې توبه یې ویرېږه. څنګه؟ وی اوس خدای نه ویرېږه، هغه الله چې د اسمانونو ځمکې په رښتیا وایه. وی قارون پیسې راکړې چې د الزام پې ولګاوه. قارون ته به خلکو وی مال الله درکړی دی. وی انما اوتیته علی علم عندي، دا ما سره پوهه له په هغې مې ګټلی دی. اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي، ما سره پوهه له په هغې مې ګټلی دی. الله څه وایي؟ فخسفنا به وبداره الارض. موسی علیه السلام الله ته حکم وکړه خدای په دا ځمکې درنه کړه، فوراً ځمکې راخ کړه، نور یې راخ کړه، نور یې راخ کړه. نبی علیه السلام فرمایي اوسه پورې په دا ځمکه کې دغسې تاویږي او لاندې رو روان مال غلط استعمال کړ. او دې کې یو نکته راته وویل رب العالمین چې دې ځمکې راخ کړه، د چغې والې توبې استي موسی علیه السلام نه معافي غوښتلې، هغه به خدای نور یې ښکته کړه. الله ورته وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې، ډېرې چغې ووالې، نو معاف دې نه کړ. وی الله زه خو یې برباد کړی وم که ستا مدد را سره ده، په ما خو الزام لګولی و که ستا مدد نو. وی اے موسی قارون ډېر سپیرو، تا ته یې چغې ووالې معاف دې نه کړ، که دغه وخت کې ما ته یو چغم والې به معاف کوم.
پیرو ما ته چغونه یو چغه ما ته ویل ما بخښه ما معاف کوه. قارون سره مال دی غلط استعمالی، مال یې په کار نه شو. عثمان سره مال دی ښه استعمال کو، د جنت زیری ورته میلاو شو. نو مال دولت ګټل منع نه دي. حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیله سردار دی. رسول الله مبارک له په مخه ورغی، ستړي مشي ورسره. نبی علیہ السلام ولا لاس چوکت لاس کې کلک وستغو. سعد وی دا لاس کې کلک نه دي، وی سیف بچو له پر رزق ګټم، کوداله په وام، چاری په وام، روزي په بچو له ګټم. نبی علیہ السلام هغه د سعد بن معاذ لاسونو چت کړل ولې خپل کړل. حضور پاک ولا خپل کړل، وی دا لاسونه به جنت ته ځي. کم لاس قلم باندې چې بچو له رزق ګټي، په دې نیت ګټي چې زما بچی په د بل د سوال نه بچي، د خیر نه په غوښتو نه په بچي، او زما بچی دا روزي وخوري او منځ پې وکړي. او زه دا مال ګټم چې زه پکې جومات جوړ کړم. ډېرو خلکو چاپلوسي نه کوم، خو رښتیا خبره کوم، ډېرو پلازې خلکو جوړې کړي. ستاسو په دې مردان کې په دې پېښور کې ووایه ما ته چا په خپل پلازه کې جومات ته ځای ورکړی؟ ډېرو خلکو مارکېټونه جوړ کړل، یو 15 مرلې نه یو 2 مرلې یو مرله ځای پکې چا جومات ته بخلی. پېښور کې څومره ګټې ګټې پلازې جوړې شي، او په سعودي کې موږ ولیدل غټې غټې پلازې جوړ شوي دي. مکې مکرمه کې مخامخ بن داود بلډینګ دی، څومره قیمتي دی، یو یو کمره څونه قیمتي ده، د یو یو شپې 10,000 ریاله د هغې کرایه ده، او جومات ته څونه ځای پکې وقف کړ. بن داود بلډینګ، ډاکټر صاحب بن داود بلډینګ. یا نور بلډینګونه په مدینه منوره کې وګوره، هل بلډینګ ته چې خېږي جومات ته پکې ځان له ځای وقف دی، بلکې زه دې وجیبه نقطه بله ووایم تاسو ذهن کې به نه راغلی. جزونه وګوره، پیایا دې مه ګوره، قطر ایرلاین دې مه ګوره، او دوبۍ والا دې مه ګوره. د جومات ځای پکې شته، په جاز کې نشته. سعودي والا جاز کې شاته د 1100-1200 کسانو د جومات ځای جوړ کړی دی. جاز کې دننه درته د جومات ځای برابر کړی دی. مال ګټل، دولت ګټل ګناه نه ده، تجارت ګناه نه ده. بالکل نبی علیہ السلام خپل فرمایي طلب المال الحلال یا کسب الحلال، کسب د حلالو فریضه بعد الفریضه. لیکن بل ځای کې دا وایي چې رأس الدنیا حب الدنیا رأس كل خطیئه. د دنیا مینه د هر ګناه جرړه ده او سر دی. موږ یې تطبیق پسې کوو که دې دنیا کې د خدای یې نه کړ، الله دې یاد وساته، پیغمبر دې یاد وساته، او شریعت تے او آخرت تے اول نمبر وګڼو، دنیا دی دویم نمبر وګڼله. مال به خدای راکړي، حج به وکړم، زامن به م بوځم، جومات به جوړ کړم، غریب سره به ښېګړه وکړم، زکات به ورکړم، صدقه به ورکړم. د دې نه بهترین او قیمتي اساس ستا لپاره بله نشته. لیکن که مقصد دې چې نه دا دنیا د مانځه وخت دی، ته بیا په خپل کاروبار کې لګې. رمضان دی او روزو ته دې مشا ده، او حج در باندې راغی هغې ته دې مشا ده، او زکات ته دې مشا ده، او ګاونډي دې فقیر دی هغه ته دې مشا ده، او دنیا دې اول نمبر ده. 10 روپۍ او 20 روپۍ دا دې مخکې دي. نو پیغمبر وی لعن عبد الدینار والدرهم، وی دا سړی د خدای ملعون کې د خدای د خپل رحمت نه لري. نو زما ورو د دنیا سره زموږ ژوند دی او آخرت ته سفر دی. او قسم دې زه کله کله سوچ کوم چې ډېر زیات خطرناک سفر دی. ګورئ د دې دنیا د سفر په شان نه دی. دومره جاړې دي پکې، او دومره غني دي، او دومره خټې دي، او دومره مشکلات دي. لومبې د ځنکدن، او بیا د قبر، او بیا د قبر نه پاسېدل، او بیا د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ودرېدل، او بیا پل صراط، پل چې ورته وایي. خطرناک سفر. حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې وفات کېږي نو جاړي. د پیغمبر علیہ السلام 5374 احادیث هغه امت ته رسولي، او اوږې به او لوږې به او ډوډۍ درک به نه لګېده، او بېهوشه به د پیغمبر علیہ السلام د منبر خوا کې پروت و. یو ځل یې ټوپله راواغېسته او په هغې یې پوزه پاکوله قیمتي رومالو، نو په ژړا شو. چا ورته ولې جاړې؟ وی واه واه، ابو هريره دې قیمتي رومال کې نن د قطان په رومال کې پوزه پاکي. وی هغه وخت مې یاد دی چې د پیغمبر علیه السلام د منبر او د محراب په منځ کې بېهوشه به پروت و. نو خلکو به لکې راکولې چې ابو هريره لیونی دی. وی قسم دې که لیونی به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت و، او د پیغمبر علیه السلام پسې پیزار به ګرځه.
لیکن چې کله وفات کیږي صحابه او باجی بشانو یو بل ته وصیت کو اوس په د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کیږي زما سلام برسه ښا صحابه ته غیر چا پیرته وي یو ورته وي لکه سات پس پر د نبی علیه السلام سره ملاقات کی زما سلام برسه بلم وي او دی جاري ساتي ولې جاري مرګ نه یریږي یو ولې یریږي لکه سات پس خپل محبوب پیغمبر سره ملاقات ته تجاري یریږي وی سفر ډیر اوږد دی او سامان ډیر کم دی حضرت ابو هريره وایي نو موږ د دنیا دا مال دولت دا د آخرت د غفلت ذریعه ده ګورې خفه کېږي ټول که ستا بچی دی دا هم ستا د دنیا مال دی د هغې د وجې موږ د آخرت نه غافل دی بچي موږ لوپری ته پرېښود کمپیوټر ته ناست دی موبایل دې لاس کې ورکړی دی لور له دې م ورکړی دی زوی له دې م ورکړی دی دا سوچ نه کوي چې په دې موبایل او په دې کمپیوټر دوی څه کوي ووایه دا د دنیا دا بچی چې ستا د دنیا کم مال دی دا د آخرت د ګټې ذریعه شو که د آخرت د تبع ذریعه شو ادم تباه که په دنیا کې و ځان دې تباه که آخرت کې ادم غرق که بچی راولل قرآن ته کېنوه مانځله دې ځان سره مانځله بوځه لور له په دې مه خوشحاله وه چې ما کمپیوټر ته کېنوله په دې مه خوشحالېږه چې ما موبایل ته کېنوله په دې مه خوشحالېږه چې ما بربنډه کړه قسم په خدای چې دا بچو سره ظلم کې زیاتې ورسره کې دنیا موله تباه کې او آخرت موله تباه کې او ځان سره ظلم کې دقه رنګې د دنیا مال ګټل موږ دې ته نه ګورو څومره خلک نن سودونه کوي نبی علیه السلام فرمایي حضور پاک فرمایي زه نه ویم حضرت یو صحابي د نبی علیه السلام نه نقل کوي وی درهم الربا یاکله الرجل وهو یعلمه یو روپۍ د سود چې دته پته چې دا د سود دوزی ګټم اشد من 36 زنیة وی دا د 36 زناګانو نم زیاته ده د خدای پنځ یو روپۍ شپږ دېرش کرته چې د زنا وکړه هغه یوه روپۍ د هغې نه خطرناکه د خدای پنځ او بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الربا 70 جزءا وی ربا او یا ضایع او یا ایسرها ان ینکح الرجل امه وی په ټولو کې پوټینۍ ګناه دا ده چې سړی د خپلې مور سره بدعملي وکړي څومره خطرناک شی نن سبا ټول خلک سود پسې لګیا دي خطر سودونه کوه څه لپاره یې کوې چا لکه بچو لکه ډیر خلک تاسو چې دا غوي دونه گزاره خدای کړی چې دغه بچو په گزاره کیږي او د نوسوم کیږي هغه چا لپاره دا اخرت تبا کوي چې هغه دلا نه دي او نه به وي کلوسو د پاره دا غینه لاندې لپاره رونو زما د خبره د ټوله خلاصه مقصد دا دی و ختم شو چې دنیا ګټا ما مثالونه درکړل من نه دي تجارت کوا نوکری کوا بچو له خرید د دنیا رزق پیدا کا ور سره خدای او رسول او خیرت مې راوا هغه اول نمبر وګڼو دا دویم نمبر وګڼو دا نه چې دنیا مه ګټه کوم ځای کې چې د دنیا بد راغلي دي په روایاتو په حدیثو کې د هغې مقصد دا چې دنیا ایک نمبر مه ګرځوه دو نمبر وګرځوه مقصد د حیات دنیا مه ګرځوه آخرت وګرځوه ګټه دنیا ما درته د ډېرو صحابو مثالونه درکړل خو نظر اول نمبر آخرت ته وساته چې که ډېره مو ګټم خو یو ځل به دې اخیرت اول نمبر وګټه اخیرت کې د رسول الله ملاقات دی او یا د پیغمبر په مخ کې بے شرمی ده اخیرت کې د الله ملاقات دی یا د الله په مخ کې بے شرمی ده او اخیرت کې یا جنت دی او یا دوزخ د خدای د مساعد دی نو دا څو خبر مې عرض کړلې د سنټر کې ډاکټر صاحب محترم جناب ډاکټر بخبران صاحب دا جمعات جوړ کړ او باقی کې الحمدلله منظم کېږي نن د جمعې اختتام پکې غالبا 13 جمعه شوې ده او نن پکې موږ هم دغه وکړو نو څومره دوی خو خیر په خپله خیال ساتي برابر ځکه چې د مانځه ټایم شي نو پکار دی چې دا یو سیسټم دی وساتي چې دا بان نه یو 10 منټه مخکې ټول سنټر کې څومره دوستان ملګري غالبا ټول به پکې ناست شي یو 10 منټه 15 منټه مخکې هر یو خپل کلینیک خپل دکان ارسه مکمل بندوي چې خلک مکمل د اول نه راځي ځکه لومبې راتلل په مانځله دا ډېر لوی ثواب لري بعضې خلک د مانځه وخت له خطبې له ځان در په منډه راورسوي نه نبي علیه السلام فرمایي چې اول وخت کې څوک اودسو کي او جومات ته په اول راغی د ټولو نه مخکې راغی دومره ثواب یې وګټه لګوي اوف چې چا خیرات کړي او هغه یې تقسیم کړي او نور ثوابونه هم ډېر زیات دي او دارنګې د هر مانځه سره دا یو سیسټم لیکن خوا کې چې نورې کمې پلازي دي یا نور کم دکانونه دي
هغوی ته هم دا دعوت ورکول پکار دی. یو وفد یو ګروپ هغوی ته هم جوړ کړئ او د نږدې پلازو والا دکاندارانو سره ملاو شئ چې دې ټیم زموږ مونځ دی او تاسو مهرباني وکړئ جمعې مونځ شروع کړی دی، دې ټیم له تاسو راځئ او په دې ټیم به مونځ کېږي، نو ستاسو اجر او ثواب به نور هم کېږي. دعا وکړئ رب العالمین د دې دا جماعت الله په مونځګزارو باندې ډک کړي. خدای زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي او د آخرت هغه لویه زندګي د راحتونو د خوشحالو جوړه کړي او د دنیا مال، د دنیا بچي، د دنیا دولت الله دا زمونږ د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي، د آخرت د غفلت ذریعه خدای مه ګرځي. د ډاکټر صاحب د جومات ته موقف کړی دی، خدای دا خواري د قبوله کړي، د دې دلا د بچو لا او د رونو لا ټولو رشتہ دارانو لا د دواړو جهانو د خیر او د برکت ذریعه وګرځي چې الله د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي. څومره دوستان چې راغلي دي لرې دی نه راغلي دي یاره دې ځای دي، الله ته زمونږ د ټولو نه راضي شي، خدای زمونږ توبې قبول کړي، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله د نبي علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي، خدای د هغې محبت دا زمونږ په رګ رګ کې او زمونږ د وینې په یو یو ساس کې الله شامل کړي او د هغې د مبارکې جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ودرولې کړي او د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر اوبه نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي. الله د ډاکټر صاحب دی والد صاحب یا نور ستاسو زمونږ مشران چې وفات دي الله دې مغفرتونه نصیب کړي او د چا پلاران میندې چې جبدي دي الله دراز زړونه وله ورکړي. دلته زمونږ نور دوستان د حج ملګري بعضې دوستان راغلي دي، دعا وکړئ چا ته څه مشکلات پریشانۍ وي هغه په خیر او په خوشحالو بدله کړي، د مخلوق د شر د څخه مرضونو مقدمو فتنو هم الله په امن و امان کې وساتي. رب العالمین تم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب وګرځولې کې او دې سکتر کې څومره دوستان ډاکټران لګیا دي او خپل کار کې یا نور زموږ دوستان راغلي دي، الله په لاسونو کې شفا واچي، مخلوق خدا ته نفع او رسول کې او چې څومره مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي، دې روغ صحتونه نصیب کې، کاروباري حضرات کې دې کاروبار کې د حلال او برکت پیدا کې او دې کاروبارونو کې د خسران او د تاوان نه حفاظت نصیب وګرځولې کې. الله که څوک مریضان دي په مجلس کې الله ټول له شفا ورکړي، خدای ته زموږ نه راضي شي او اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.